حق په نه پرېږدې. ول یاد ساته ما درته یو سبق پرېښودو. ما د 82 سال په عمر کې ما په خپله سینه ګزار وخوړو. ما دنیا ته وښودله چې د حقاني بچی به باطل ته شا کوي نه، د شا نه به ګزار نه خوري، باطل ته به شا کوي نه. ما په 82 سال کې یو ګزار په شا نه دی خوړلی. ما د 13 نه زیات ګزارونه په سینه باندې وخوړل، په مرۍ مې وخوړل، په مخ باندې مې وخوړل، په خوله باندې مې وخوړل، په لاسونو مې وخوړل. لیکن ما د خپل 82 ساله عمر کې ستا پټکی ښکته نه کو، د حقاني علاج مې ښکته نه کو، د علمای دیوبند بچی وما، د خپلو اکابرینو شان مې ښکته نه کو. دنیا ته مې وښودله چې زه د حقاني بچی یم. دنیا ته مې وښودله زه د عبدالحق رحمت الله علیه بچی یم. دنیا ته مې وښودله زه د غلام غوث هزاروي بچی یم. دنیا ته مې وښودله زه د شیخ الهند بچی یم. دنیا ته مې وښودله زه د قاسم نانوتي بچی یم. دنیا ته مې وښودله زه د اشرف علي تانوي بچی یم. دنیا ته مې وښودله زه د انور شاه کشمیري بچی یم. دنیا ته مې وښودله زه د محمد رسول الله صحیح جانشین او د هغوی د وارثانو چې کوم دی بچی یم. ما په 82 ساله عمر کې حق ته چې کوم دی سترګې پټې نه کړې. کله چې د حق خبره رالله زه بادشاهي بخت وغوښتم. ما نه تپوس کوي یو آسیا ملعونه، یو کنجره، یو هغه ښځه چې چوړی ده د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړله، بېادبي وکړله، د پیغمبر شان ته زما عزتمندو لاس واچو. ما نه حکمران وخت تپوس وکړو چې د دې سزا سره ما ورته وویلې د دې سزا یوه ده چې کوم خلک د پیغمبر په شان کې بېادبي کوي، کوم خلک چې د پیغمبر په شان کې بېادبي کوي، کوم سړی چې ګستاخي رسول وي، کومه زنانه چې ګستاخي رسول وي، د هغې یوه سزا ده چې د هغې نه به سر کټ کېږي. زما عزتمندو ما دنیا ته وښودله چې زه 82 ساله زه یو ضعیف العمر انسان وم. لیکن 82 سال په کوم ورځ باندې چې ما له مرګ راځي په هغه ورځ باندې زه میدان ته ځم. په هغه میدان کې زما کار سره زه د پیغمبر د شان دفاع کوم، زه د پیغمبر د ذات دفاع کوم. اسلام آباد کې غونډې، اسلام آباد غونډې ښار کې زه چې کوم دی د دې خبرې جلسې لپاره ځم. که د وخت سپریم کورټ چیف جسټس راپاسي د پیغمبر په شان کې چې کومې ښځې زما عزتمندو توهین کړی دی، بېعزتي کړې ده، ذلیل الفاظ استعمال کړي دي، دغه ذلیله ښځه هغې